بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، علم خان شیرپو ستاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو، ستاسو د نظر به یو ویډیو تیریږي کومه چې د سعودي عرب ته مسافر تللی دي، مزدورۍ له تللی دي، خواري کښ دي، څوک په جوماتونو کې دي او څوک چې کوم دی دغه ځای کې په ځمکو چاته دیرې بندې دي. موږ سره چې په دغه کې رابطه شوه د 20 تاریخ نه واله مسلسل څه پکې د پېښور نه خلکه کالونه کوي، څه پکې د یو ځای بل ځای نه، خو د سعودي عرب نه چې مسلسل کوم رابطې روانې وي نو دا هفته پکې موږ ډېر زیات مصروف وو. د دغې مصروفیاتو په وجه باندې زموږ هغه پروګرام لیټ شو. خو بدمرغي پکې څه راله چې 1800 کسان تللي دي. نو زه خو دغه وروڼو ته زه دا وایم چې 1800 کسان تللي نو 1800 400 نه تللي دي، هرګز داسې نه دي تللي. ناتندر راپرېوته، نام زموږ په 400 راپرېوته او د 400 د ایجنټانو صرف تصویران موږ ته رولېږلی شو. او حقیقت دا دی چې دی راته نه دي ویلي چې یاره د دې ایجنسي چې کومه ده هلته کې ده، د دې ایجنسي هلته کې ده او د دې ایجنسي هلته کې ده. او دا هم وایم چې همدردي مې د دغه خلکو سره ده، د ایجنټانو سره مې نه ده. کم خلک چې دغه ځای کې لیږلي شوي د دې وخت کې دا کم ژوند تېروي نو هغوی سره مې همدردي ده. خو چې کله بې ځایه په چا تور ولګي نو د هغې بیا موږ لم جواز نه راځي. او چار دیخي چې د خلک شعوري دي په خبرو باندې پیږي چې یاره داسې به شوي وي. او په کار هم داسې ده چې د جګړې نه مخکې یا د کنځلو نه مخکې، ځکه چې نن پاکستان او پښتونخوا دا نوې کلیه کوم د خلکو ذهن چې جوړ شوی دی هغه صرف په دې باندې دی چې بس درز دروز او بس نور څه نه. نو خبرې په خبرو ختمیږي. یو سړی نه دا نه و چې زما بېعزتي وشوله. انسان دی، دا خو روزګار دی، په دې روزګار کې به چاپې هم راځي، په دې روزګار کې به چې کوم دی نو دغه شانتې خبرې هم راځي. خو هغې ایجنټانو ته ضرور دا وایم چې چا دوکه کړې ده نو هغوی له هم په کار دي چې خپل موقف وړاندې کړي، زما دروازې ورته کولو دي او هغوی راشي او یا چا سره دوکه او پراټ کړی دی نو هغوی ته د خپلې پیسې واپس کړي او نه دی کړی. خو کتونکو، ما ته چې څومره پورې دلته کې راله نو د 400 شب قدر نه په دې کې قریبا 9 کسه تللي دي. 9 کسه په هغې کې واجد صاحب چې کوم دی د دغه شب قدر یو نامي ګرامي کس دی، د دوی نوم هم پکې راغلی. دوی نه به تپوس کوو چې تاسو څومره کسان لیږلي دي او د دوی چې کومې خبرې کوي چې یاره زمونږ دیره نشته، زمونږ میډیکل نشته، موږ چې کوم دی نو کپنی نشته، کپنی نه ده راکړې، اقامه را سره نشته دی او کوم کپنو باندې چې رالیږلي دا ریډ کپنی دي، د دې دلته کې وجود ختم شوی دی. واجد صاحب ډېره زیاته مننه کوم د وخت راکولو او دغه هر څه برداشت کولو. څه به وایې په دې موقع باندې؟ جلا تاسو ډېر خوشحاله کې مونږ چې داسې وایي چې د تاسو کومه کپنۍ باندې پروګرام کړی دی نو په دې کپنۍ کې چې دغلته زما خصوصا چې زما 2 کسان دي ټوټل، صرف 2 کسان دي. په 2 کسانو کې چې یو کس چې کوم دی د هغه والد صاحب راغی او هغه ماته وی چې راج صاحب زما زوی چې کوم دی نو لکه د کپنۍ کې نه پاتې کېږي، مشکلات دي ورته، نو مهرباني وکړه ما له څه پیسې راکړه، زما د زوی به بهر کار کوي. ما چې هغه له پیسې ورکړلې او هغه ډېر خوشحاله شو، ډېر پر ورولۍ سره زمو د هغه پروګرام ختم شو. د هغې نه باوجود هغه راغی، زما شکریه م ادا کړه چې الله دې تا خوشحاله کړي چې تا د خپل طرف نه موږ له پیسې راکړلې. ما ورته دا پیسې واله زوی ته د وایي چې بهر مزدوري ځان له کوي. اما داسې فارغ و، باقي زما یو کس صرف پاتې دی. یو کس چې کوم دی چې هغه چونکې د 3 میاشتې پروبیشن پیریډ دی، د هغه تقریبا 2.5 میاشتې کېږي، 3 میاشتې د هغه لا نه دي برابر. زما چې کله د هغه 3 میاشتې برابر شي هغه سره ما یو سټامپ کړی دی، تاسو ته هغه ما وښو. پاس ټایم کې چې هغه سره ما لیکل کړي دي د هغې نه بعد که پاکستان ته راځي نو زه به ورله خپلې پیسې ورکړم. که پاکستان ته نه راځي او هلته پاتې کېږي نو د هغه ځای خپل یو طریقه کار وي، زموږ یو جرګه سیسټم وي، په هغې موږ یو خبرو کوو، هغه ته پیسې موږ حواله کړو. نو یعنې تاسو د ووایئ چې جی د زما تصویر چې کم چلېدلی دی دا صرف په یو کس باندې چلېدلی او هغه یو کس هم تاسو ته ما وویلې چې دغه 3 میاشتې لا برابر نه دي، چې دغه 3 میاشتې دغه کله برابر شي نو د هغې نه بعد د هغه خوښه ده که پاکستان ته راځي. مونږ چې دا خبر تاسو ته کوو چې مونږ ویزا په کراچۍ کې اخلو. مونږ چونکې کمزوري خلک یو، زمونږ د کپنو نه ډایرکټ د ویزې د اخیستو وس نشته دی چې نو په کراچۍ کې چې کوم کس ناست دی چې هغه یو مالدارترین سړی دی، ځکه چې 500 ویزا په یو ټایم باندې اخلي. چې 500 ویزا واخلي چې زم پورین ختم بلم یو ویزا 2 ویزا چې څونه وسی د لګېدو آتی ولګي بیا چې د دې پروټیکټر وشي، بیا د هغې نه بعد چې هلته لیبر کوډ شته که څه مسله راشي
دې کې خو چې نه لیبر کورټ ته څوک لاړ شي چې هغې ته فریاد وکړي چې مسله ولا حل کړي، نه خو دلته چې کوم مین پروموټر دی د کراچۍ یا د اسلام آباد چا چې ویزا اغوښتې ده نه هغه پسې څوک لاړ شي، حالانکه دغه لایسنس نمبر هر څه دا په ګورنمنټ کې پراته دي، دغه دلته چې کوم دغه وشي پی ټي آر وشي نو یې کې دغه ریکارډ راشي مکمل، خو د هغې نه څوک تپوس نه کوي. موږ چونکې کمزوري جنټان یو، زموږ علاقه ده جي د علاقې په بنیاد باندې ما یو سړي له 3 لک روپۍ ویزا ورکړې ده، ما پکې 100,000 روپۍ ګټلې دي، د 100,000 روپو دپاره به 3 میاشتې پس چې یو سړی راځي او هغه ته کار میلون شي زه به ټیک ټاک 3 لک روپۍ ورکوم. دې کې چې زموږ د شب قدر داسې ایجنټان دي چې چا کورونه خرڅ کړل، چا ځمکې خرڅ کړل، چا کالیګان خرڅ کړل. موږ ته جي د کراچۍ یا د اسلام آباد د کم چې مین پروموټران دي د هغې د طرف نه موږ ته 3 روپۍ هم نه دي میلو شوي. زمونږ حکومت وخت دا خواست دی چې مهرباني وکړئ چې تاسو چې کم مین کم پروموټران دي چا چې مین کم ویزا اخیستې ده د دې نه لږ تپوس وکړئ چې دا خلک هلته کم په اذیت کې پراته دي، دا د دې خلکو د لاسه پراته دي، د دې خلکو نه دې تپوس وکړی شي، دا خلک د جرمانې په دې باندې ولګي شي، د دې خلکو د لایسنسونه کینسل شي، نو هله به د سیسټم ټیک شي. مونږ خو چې دلته کمزوري جنټان یو، ما خو تاسو ته مونږ خو د علاقې په سطح باندې کار کوو، نو چې ما د کلي یو سړی لیږلی دی نو کړه مې ښه او که بدي هغه ته به زه پیسې واپس کوم. زموږ خو چې دغه خبرې کتونکو واجد صاحب دا خبره کوي چې دغه ځای کې کم ظلم زیاتی کېږي، د دې د پوښتنې ځای شته پکار دی چې د هغې نه پوښتنه وشي. زه بیا دا وایم چې زما همدردي د دغې خلکو سره ده. واجد صاحب صرف 2 کسه لیږلي دي، 2 کسه، په 2 کې یو سره قصه فارغه کړې ده، یو پاتې د هغه له 2.5 میاشتې وشوي، 3 میاشتې نه ده پوره، 3 میاشتې پس هغه مطمئن نه دی واجد صاحب په خپلو خبرو کې وي چې زه به پیسې ورکم. اوس ستاسو په وجه باندې ما د واجد صاحب تصویر لګو او ستاسو په وجه زه د واجد صاحب نه معافي غواړم، خو زه به دغې خلکو ته دا خواست کوم چې مونږ خو د علاقه کې ژوند کوو، د چا هم پروا نه کوم، یو د الله نه یریږم، خو دا نه په ناجیزه خو نه کنه چې زه په ناجیزه باندې د چا بېعزتي وکړم. خو واجد صاحب کې غلطي وه کړې وه، دوکې کړو، پراډ یې کړو، ما به واجد صاحب ته وی چې بس څه کې هغه راسره وکړه، ما خو چا لاواز پورته کړی دا زما کار دی، ولې د الله کیمره لګېدلې ده، بیا به زه دا مایک وغورځوم چې زه چا پسې خبره نه شو کولی، او یا زه دغه شعر له عملي جامه نه ورکوم چې پرې کړې ښه ده دغه ژبه په چاړه د قصاب، حقه خبره چې د زور مخکې کولی نه شي. خو په دې داسې شوي دي، موږ سره مخکې هم شوي دي، خو نن زموږ تجربه مشوله، دې سره اعتماد ختم شي، خلک مونږ ته کالونه کوي، مونږ سره ظلم کوي زیات، چې څوک د سره ظلم کوي نو د هغه مونږ خلاف یو. 1300 خلک دي، خو د واجد صاحب تصویر په دې کې رالو، خو یو کس سره هم زیاتې کوو نو واجد صاحب ما نه ماف کوو، یو کس سره، ښه 1300 نه یو 2 یا 10 یا 100 نه، یو کس سره، نو خو یو سره خو مسله حل کړې ده، د یو ما ته اسټامونه ښودل د اګریمنټ مطابق چې کوم دی د هغه 3 میاشتې نه دي پوره، خو 3 میاشتې هغه مطمئن دي، دغه خبره شوه. نو واجد صاحب ستاسو د حوصلې او ستاسو ډېره زیاته مننه کوم، او ټول ایجنټان چې کوم دی ان ګڼ کپان دي او نو ټول ایجنټان دوکې کوي او نه په پراډ باندې سړی لیږي. ما نه پکې پرون یو صرف دا لفظ زیر شو، نو خو هغه ایجنټانو ته هم داسې جټکه رسېدلي، نو د هغوی نه معافي غواړم. خو په ایجنټانو کې داسې خلک شته چې هغوی دوکې کوي، پراډ کوي او د وچو سره لامده سوځي. هرې واجد صاحب هم په هغه دنګل کې راغی، په هغه مې یو تورو لګېده. نو واجد صاحب ډېره زیاته مننه، څه میسج به ورکوئ؟ زه چې دا میسج ورکوم چې کوم ایجنټانو مخکې دا کسان کم لیږلي دي، کوم چې غټ پروموټران دي، هغوی ته زما دا خواست هغې کې اکثریت پنجابیان دي چې نو ته زما دا خواست چې مهرباني وکړئ دغه کسانو ته پیسې ورکړئ، فارغ یې کوي یو طریقې ته، پاکستان ته یې راغواړئ، خروجنهایي ورته ولګوئ، پیسې ورته ورکړئ، دغه کسان د اذیت نه وباسئ، دا به ستاسو ډېره مننه. زمونږ جی چې کم ایجنټان دي، کم د شب قدر، کم زمونږ څومره چې ایجنټان دي، زه چې د شب قدر په سطح باندې خبره کوم، د شب قدر زمونږ تقریبا 120 ټریول ایجنسۍ دي په شب قدر کې، او الحمدلله په شب قدر کې د یو سړی ګوته اوچته کړي چې د چا مسله راغلې ده او هغه حل شوې نه ده. ځکه چې جی په د شب قدر کې مونږ جرګو ته ناست یو، د DRC جرګې چې راځي مونږ یې کوو، او که زموږ خپل یو یونین دی، زموږ صدر صاحب دلته ناست دی، هم د سره خبرې وکړي، نو جی مونږ په یو طریقې سره هغه خبرې ختمو، تاوانونه کوو جی، خو خبرې د چا نه برداشت کوو. د هغې وجه ده چې ملک د پښتو دی، چې یو سړی راته ودرېږي که 10 هم ګټلي ورته چې بیا 3 لک روپۍ درله تاوان درکوو، خو خبرې راته اضافي مه کوه. بس جی دغه زموږ یو خبره. کتونکو ډېره ښکلې خبره، څنګه چې موږ ذکر کوو دغه ټایم کې دا کم خلک چې مزدورو له تلي په سړکونو پراته دي، په جوماتونو کې پراته دي، کنټینر یې ولا د دیرو په ځای ورکړي دي. واجد صاحب هم هغه ایجنټانو ته وایي چې دغې خلکو سره خپلې خبرې سمې کې، پیسې ورله ورکړې، په داسې دوکو په دغه باندې نه. خو بیا وایم چې واجد صاحب صرف 2 کسه لیږلي دي، او په 2 کسو کې چې کوم دی دغه خبرې وشولې،
تاسو نه پرون د نظره تېرې شوې، نو زه هغه ملګرو ته هم دا وایم چې بلکل چا سره زیاتې کړې دي، زه ستاسو تابعدار یم، زه به ستاسو اواز پورته کوم، خو په دې حالاتو کې چې اوس ما یو خبره تصدیق ته نه رسولی، نو اوس خو داسې خو نشم کولی چې یو له پیسې ورکړي دي، یو پاتې 3 میاشتې لا نه دي پوره، دوی 3 میاشتې اګریمنټ کوي، خو 3 میاشتو کې کپنې د هغې نه پس هم به سره دا حرکتې کولی او زه یې د هغې نه ورکو، نو دوی وله هغه پیسې ورکوي، هغه پیسې دوی په دې باندې ټکسونه ورساتلي دي، هغه دوی بیا د جیبه ډکوي. څنګه چې دوی خبر وکړه چې ډېرو ایجنټانو خپل کورونه خرڅ کړل، په سود یې پیسې راواغستې، نیټې یې وکړلې، نو دغې ته هم نو د سود کاروبار هم ارام دی، نیټې هم ارامې دي، هو د سړي چې عزت ځي نو بیا ځان ګاڼه کوي. نو په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ، زموږ په دعاګانو کې ستاسو لپاره به اواز پورته کوو، خو داسې مه کوئ را سره کوم چې ما سره وکړه. مننه.